ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام کې دا یو بل سوال دی دا کړی دی میر زمان کړی دی عمان نه. دا زمونږ رور دی او هغه ویلي دي چې سوال یې دا کړی وي چې مفتي صاحب ما ته 2 مسلې دي او زه یم چې دا 2 مسلې دا تقریبا هر دویم کس ته دي خو څوک اظهار وکړي څوک اظهار ونه کړي چې مفتي صاحب ما ته مسله دا ده چې یو خو راله شپې خوب نه راځي. دا ډیر خلک په دې کې مبتلا دي. دویم نمبر وسوسې وهم وغیره دا را سره ډیري. مسافرۍ کې مو چې خفه یم کور راته یادېږي بچي راته یادېږي او سفر خو اسم سخت شی دی مسافري سخت شی دی. نبی علیہ السلام فرمایي السفر قطعة من العذاب. دا سفر او مسافري دا د عذاب یو حصہ ده. بشک خبره هغه سي آرام خوراک سکاک انسان ته نه ملاوږي چې کوم انسان ته په کور کې ملاوږي د خپل بچو د والدینو طرف نه. خو بهرحال سوال یې همدا دی چې یو خو خوب نه راځي راله بل چې دی نو وسوسې او دا ډیري که داسې څه وظیفې نو میر زمان صاحب د عمان نه هغه دپاره زما جواب هغه دپاره هم زما دا جواب دی چې څومره ناظرین دي هغو ته هم زه وایم او اکثر بیا زه چې چاله جواب ورکړم چې دا وظیفه ده دا کوه نو بیا ما د ناظرین پوښتنه که په وټساپ باندې بار بار چې مفتي صاحب موږ ته هم پکې اجازه وکړه نو چې څومره زما کتونکي دي دا چا چې سوال کړی ده ته هم پکې اجازه ده او چې څوک نور کتونکي ناظرین دي ټولو ته اجازه ده او دا رسول الله مبارک چې کوم په حدیثو کې دعاګانې بیان کړي دي په هغې کې خو ټول امت ته اجازه ده په هغې کې اجازې ته ضرورت نشته. بهرحال ټول یې ویلی شي کتونکي دي او که دا سوال والی ټول نه اول وظیفه چې کوم ده هغه د شپې ډیر وظایف یې دي. نبی علیہ السلام مبارک په حدیثو کې هم دعاګانې دي خو یو مجربه چې تجربې نه ثابته ده چې چاله هم خوب نه ورځي او هغه خپلې بسترې له کله لاړ شي دا تجربې نه ثابته ده. قرآن کریم یو آیات دی دغه آیات ته وایي ځان سره بار بار په دغه آیات کې به دی اوده کیږي او هغه آیات دا دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. درود شریف د پسې بار بعد کې مو وایي بس همدغه آیات ته وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ان الله وملائکته یصلون علی النبی دغه آیات ورد کوي ان شاء الله دا خوب مسله به ټیک شي په همدغه آیات کې به الله تعالی به د باندې خوب راولي. نورم مسنون دعاګانې ډیرې دي بیا ته کتی شي او بل چې کوم دی دویم نمبر دی چې زه وسوسې او دا ډېرې راځي نو چې کوم انسان له وسوسې شیطاني وسوسې راځي انسان ته ډېر تکلیفي نو هغې دپاره مجربه وظیفه دا ده میر زمان صاحب تا ته هم اجازه چې څوک یې وایي ټولو ته کم از کم روزانه په تسبو باندې چې هر ټیم درته میلاو شي چې کوم انسان ته د وسوسو او د شیطان د نفس د وسوسو نه تکلیف او بعضې وخت کې دا وسوسې انسان بالکل پاگل کا وهم وغیره چې کوم یو انسان دا وظیفه کوي دا تجربې نه ثابته خبره ده ځکه چې د الله تعالی ذکر دی خامخا دغه انسان الله تعالی دغه تکلیف نه خلاصي. وسوسو دپاره وظیفه دا ده چې کم از کم سړی د انسان د روزانه 100 کرتې تسپو باندې یا په ګوتو باندې یا دا کوم چې کاونټر راوتلی په دې باندې دا 100 دفعه کم از کم زیات چې هر څومره کم از کم 100 دفعه دا وظیفه وایي لا حول ولا قوة الا بالله دې ځای پورې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله 100 کرته دا وایي په ځان دې کوف کوي او دا یو ځل نه دا معمول جوړ که کنټینیو جاری دی وساتي ستاسو څومره وسوسې وهم تکلیف چې دی ان شاء الله تعالی خامخا بیا خدای پاک جل جلاله په خپل فضل باندې ان شاء الله ختمي بیا. ګرانو کتونکو دا چند سوالات نن په دغه پروګرام کې ستاسو د طرف نه هغې جوابات ما درکړه ان شاء الله تعالی نورم که داسې څه ستاسو سوالات هغه را لګلی شئ او موږ به وخت په وخت باندې چونکې خلک ډیر دي وخت په وخت باندې به ان شاء الله تعالی ریکارډ هغه سوال ریکارډ کیږي تاسو ته به ان شاء الله تعالی هغه مونږه هغې جواب به درکوله مونږ هم چې دی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ان شاء الله آینده دپاره چې کله سوالات راشي یو ځل به بیا تاسو سره په دغه سکرین باندې مخامخ کیږو تر هغې وخت پورې ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.